آیت کریمه مالوستلې ده اتلسم پارہ د سورت نور آیت نمبر 63 थे ددی آیت کریمه امام فخر الدین رازی شپږ مصداق ذکر کړی دي دا غینه زه کوشش کوم چې او درې مصداق د دلایل پر اړه کې وې حضرات حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم د کائنات داسې عظیمه هستی ده چې پس د خدای نه مرتبه ده په مخلوقاتو کې نمبر 1 ده د جانان نه افضل ترین او محبوب ترین ذات په کائناتو کې بل نشته او الله ته دومره محبوب ده چې الله پاک په قران کریم کې د محبوب علیه السلام د دربار گوهربار آداب و تعظیم و تکریم و سلیقه و طریقه بیان کړی دا چې تاسو به زما د محبوب دربار ته راځئ میل میلاپ پکوي نو د دې مبارکو د دربار گوهربار آداب و طریقه و سلیقه دا رب العالمین بیان کړی دا په قران کریم کې دا غینه یو د آیت ته چې کوم خطبه کې لوستلې ده سورۃ نور چې دا مدنی سورۃ ده دی آیت نمبر 63 لفظی معنی کوم او درې مصداق دا غشپغو مصداقونه بیانو الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې لا تجعلوا تاسو مگر زوی اے مومنانو دعاء الرسول بلن د الرسول صلی الله علیه وسلم بینکم خپل مابین کې کدعاء بعضکم پشان د بلنی د باز استاسو بعضا باز نور تا خپل مینس کې یو بل ته بلنی کوي دا سمانو حیثیت نه لري او زما د جانان بلنه عام بلنه و نه ګرځوي الله دا زما محبوب دی دا عام هستی نه ده ډیر خیال وساتئ انتهایی خیال وساتئ دا په ما باندې ډیر ګران دی د دې بلنه عام بلنه نه ده حضراتو ادري مصداقونه اولنې مصداق چې هغه دا دی صرف د علماء د پاره چونکه زه د دې خادم امدا زما مخدومین دي سره د طلباو دا طلبام لوی خلق دي دا چې په لار ازي فرشتي ورته د رحمت وزر غوړي نو دا لوی خلق دي حضراتو دلته دا دعاء اور لا تجلوا دعاء الرسول دا دعاء د علماء د پاره یو نیمه خبره صرف کوم عام فهم خبرو لازم دا دعا اسم مصدر دے او دا مضاف تے الرسول تا او دا الرسول تا چی مضاف تے نو دا یاد ساتی یا دا دی اضافت فائل تشوی دے یا اضافت مفعول تشوی دے دا دری مصداق ایزا پا دی اعتبار سر بذکر کو چې د دعا الرسول اسم مصدر اضافت الرسول تشریح ده دا الرسول د اسم مصدر د پاره یا فاعل ده او یا مفعول به ده بس اوس آسان خبرو لازم اوس داوا خبره کو الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دا الرسول چې لفظن خو ولا مضاف الیه معنی نه فاعل کوي نو الله وی تاسو د حضور علی السلام بلنا عام بلنا مگر زوی که تاسو یو بل تاواز وکي نو کده یو بل خبره اجابت وکي قبل ولو کوي کنه پروا نشتا او چې رسول الله مبارک میں در تاواز وکو باز دغه اجابت پتا باندې فرض ده پتا باندې څه ده بس ارسه پرې دی که په فرض منظم ولاړې فرض منظم پځې پرې دی
راځه زما د جانان سره خبرې وکړه چې کوم ځای د سټاپ کړی دی بیا هغه ځای د شروع وکړه. الله وایي مونځ دې نه ماتوما، مونځ دې صحیح دی، دا زما محبوب دی، دا څه عامه هستی نه ده. که په فرض منظم ولاړې او زما حبیب درته آواز وکړو، دا څه عامه هستی نه ده. فرض منځ په ځای پرېږده، په کار کې مشغولې اپرېږده، شپه ده ورځ ده، هر حال کې د قبض حالت ته دی، د بسط حالت ته، انفرادي دی، اجتماعي حالت ته دی، په هر حال کې چې زما دا الرسول درته بلنه وکړي بس لبیک، بل کار به نه کې حاضرېږي به. هم د دې آیت که تاسو دې آیت 63 سورې نور اخره حصه وګورئ، الله وایي که زما د نبي د خبرې اجابت ته ونه کړو فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ودې هغه کسان چې مخالفت کوي زما د نبي د حکم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. الله وایي دې ته به زه یو فتنه ورسوم یا ورته درد ورکوونکی عذاب به ورته ورسوم. دا څه عامه هستی نه ده، دا زما محبوب دی. الله وایي یو بل ته خو که آواز وکړي که قبول مو کو که قبول مو نه کو پروا نشته، هېڅ پروا نشته، خو دا زما حبیب دی صلی الله علیه وسلم. امام بخاری دې باندې یو دوه حوالې د صحیح بخاری ویما. امام بخاری علیه رحمه صحیح بخاری کې په جلد ثانی کې په کتاب التفسیر کې د سورۃ الانفال آیت نمبر 24 په تفسیر کې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، د دې آیت کریمه په تفسیر کې دا حدیث راوړی دی. سعید بن المعلا رضی الله عنه صحابي دی، دی فرمایي زه په مونځ ولاړم، ما مونځ کولو او دې کې راته حضور علیه السلام आवाज وکړو، چې आवाज وکړو ما مونځ مختصر کو، مونځ می مختصر کو او سلام می وګرځولو او ولا خواله رالم. وی ما ته غوسه شو، راته وی سعید ابن المعلا تا ته چې ما आवाज وکړو ته ولې را نغلې؟ وی یا رسول الله زه په مونځ ما. جانان ورته سوی تا وی د سورې الانفال آیت 24 ورته یادې، تا د الله دا حکم نه دی اورېدلې چې الله سوی چې یا ایها الذین آمنو، اے کسانو چې تاسو یقین کړی دی د محبوب علیه السلام په تعلیماتو باندې، استجیبوا لله وللرسول، تاسو قبلول او اجابت د الله او د هغه د رستو خبره دا ده چې اذا دعاکم، اذا ظرف ته 40 سکندو کې اذا دعاکم چې کله درته بلنه وکړي، په کوم حال کې درته بلنه وکړي بس لبیک پکوي حاضرېږي به. تا مونځ ولې پوره کړو؟ مونځ به دې سټاپ کړی وی ما نه به راغلی دی. اصل کې سعید ابن المعلا د دې آیت نه خبر نو جانان پوهې کو، نو د جانان بلنه دا څه عامه بلنه نه ده، دا په کائناتو کې ډېره عظیمه هستی ده.